السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو کمنټ شوی د شاه صاحب وایي چې ډاکټر صاحب د 19 سال مې عمر دی او قبض دی راته د دې علاج وښیه. قبض وپېژنو لاول چې قبض دی څه شی. زموږ سره چې کله په هفته کې د درېو ټایمو نه کوم ډک او دسماته یو انسان کېږي، د یو مریض کېږي، د دې ته قبض ویلی کېږي. بعضې خلک وي په درېیمه څلورمه ورځ واشروم ته ځي، حاجت یې نه پوره کېږي، یا په واشروم کې لانګ ټایم پورې ناست وي، میچاز یې نه کېږي، دې ته قبض ویلی کېږي. د دې وجې څه شی دی؟ وجې زموږ سره زموږ چې کوم ډایټري فیکټرز دی، مطلب خوراکونه دي، د خوراکونو د وجې نه کېږي زموږ سره. چې لو انټیک اف فایبر کوي، کوم خلک د فایبر خوراکونه نه کوي، مطلب رشهدار خوراک نه کوي، یا ډیهایډریټډ وي، د اوبو استعمال کم کوي، خشکي په وجود کې جوړه شوي، ډیهایډریټ شوي د هغې د وجې نه. یا زموږ سره هغه خلک چې کوم پروسسډ فوډ استعمالوي، مطلب هغه خوراکونه کوي چې کوم په تیل یا ډېر په غوړو کې، یا مطلب ډېر مرغین غذا چې ورته ویلی شو هغه استعمالوي، د هغې د وجې نه دا کېږي. په مختلف میډیکل کنډیشن کې هم دا کېږي. په هغې کې زموږ سره آی بي ایس شو، ایریټیبل باول سنډروم شو، په هغې کې دا مسله موږ ته راتلی شي، یا په هغې کې دا موږ ته جوړېدی شي. هایپوتایرايډیزم شو، چې کله هایپوتایرايډیزم موږ ته وشي، په هغې کې دا کېږي زموږ سره. په هغې کې زموږ سره ډیابیټیز شو، یعنې شوګر شو، شوګر مریضانو ته هم کېدی شي ده. یا د انزایټي لپاره چې کوم خلک انټي ډپریسنټ استعمالوي، انټي ډپریسنټ دوایانې د هغې د وجې نه هم موږ ته، یا مختلف پین کیلرز د هغې د وجې نه هم موږ ته کانسټیپیشن یا قبض کېدی شي. علاج درته ښایم. علاج یې هومیوپیتھک بهترین علاج دی. د هر مریض لپاره انډیویجول علاج کېږي، مختلف کېدی شي. فرسټ اف آل خو چې هغه خلک چې کوم خلک ډېر زیات ټایم پورې ناسته کې وي، ګرځي نه، محنت نه کوي، مشقت نه کوي، او ورسره هیوي خوراکونه استعمالوي، د هغې لپاره نکس وامی کې بهترینه دوایي ده. 15 قطرې روزانه ماښام چې کله بیډ ته د تلو نه مخکې دا په یو پیاله اوبو کې اچوي، وارم واټر کې هغې استعمالولی شي. نیوټرمیر د هغې خلکو لپاره بهترینه دوایي ده چې کوم خلک په الټرنیټ دی، یعنې په درېیمه ورځ واشروم ته ځي او حاجت یې پوره کېږي. تھرډ ون په دې کې زموږ سره ګریپایټس هم ښکلی کار کوي، ایلوز هم ښکلی کار کوي. په دې کې زموږ سره د هومیوپیتھک بلا شی دوایان دي چې ډېر ښکلی او بهترین ریسپانس ورکوي یا بهترین کار کوي. تاسو له پکار دی چې کله هم د کانسټیپیشن سره مخ شئ نو دا اګنور کوئ مه، د دې برپورو په ټایم باندې علاج کوئ، بر وخت علاج کوئ. بر وخت علاج مطلب دا دی چې تاسو کوشش کوئ چې ځان دا کم څیزونه ما یاد کړه په دې باندې تاسو خپل فوکس کوئ. مطلب تاسو واک کوئ، اکسرسایز کوئ، د اوبو استعمال ډېر زیات کوئ، هغه خوراکونه کوئ چې په کم کې د فایبر مقدار سیوا وي، مطلب فایبرس خوراکونه وي. په کې ګرین لیف یا شنو پته والا غذاګانې چې کوم دي د هغې استعمال ډېر زیات کوئ، نو تاسو ته به بیا د کانسټیپیشن سره مخ کېدل نه راځي. بهتره خبره دا ده چې کومه مسله هم درته راځي، نو چې کوم هم تاسو ته قریبي هومیوپیتھک ډاکټر وي، دا سره رجوع کوئ. انشاءالله ستاسو مسله به الله پاک حل کوي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.